نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره ښکلي سنت وی چې کم سړی کور ته دنده کیږي او دی وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو د دې د وزن نه مونږ او تاسو خبر شو نو بې سلامه به یو سړی کور ته وردنده نشي. څو پیدې وشولې؟ اول چې دوی وی السلام علیکم نو سلام د الله په نومونو کې یو نوم دی، نو د الله نوم واغست، نو یعنی ذکر یو کو الله یاد. یو پیدا خدا وشوله، ذکر یو کو د الله نوم واغست، الله یاد کو، نو د ذکر اجر دی. ذکر یو دویم السلام علیکم چې د اوی کور ته ورننوته وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حدیث مبارک کې راځي شیطان وای زما په دې کور کې د شپې اراده و خو چې د سلام ورواچو مالې د شپې اراده د کور نه خط څومره غټه پیدا شیطان دغه کور کې بیا شپه نشي کولی چې کم کس کور ته ننوځي او سلام ورواچي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دو پیدې شولې. دریم دا سلام چې دی دا دعام د وکړه. دې سلام معنی څه ده؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اے کور والا پتاسو دی د الله د طرف نه سلامتی او رحمتونه د الله دی پتاسو نازل شي او برکتونه د الله دی پتاسو نازل. څومره ښکلې دعا وکړه. سلام معنا تاسو دی د ټولو مصائب او مشکلاتو نه په امن یو محفوظ یې. ګوره دې کور کې به جنګ جګړه نه راځي. ټرای دې کور کې به ډېر مصائب او مشکلات او جنگ جګړې او اختلافونه نه راځي چې کوم سړی کور ته ننوځي او سلام ورچي. ځکه د دې معنی دا ده السلام علیکم تاسو دې سلامتی او تاسو دې د ټولو شرورو نه بچ یې، الله هم د ټولو شرورو نه محفوظ وساتي. نو چې سړی د ورځې 15 شپږ به کور ته ننوځي او دا دعا کوي، دې کور کې به اختلاف راشي، دې کور کې به د ښځې او د خاوند په منځ کې اختلاف راشي، دې کور کې به طلاق راشي، بیا به دې کور کې د طلاق معامله نه راځي، جنگ به نه راځي. نو چې جنگ نه راځي نو طلاق به نه راځي. نن سبا څومره کور کې د ښځې او د خاوند اختلاف او د طلاق او معاملې څومره زیاتې شو. کور ته ننوځي سلام نه ورچي، نه وتو کې شته او نه راوتو کې شته، نو دعاګانې نشته چې شیطانان پکې شپې هم تېروي. نو بیا چې طلاق ورکړي نو وایي مولي صاحب دا ما په غوسه کې ورکړی دی. ورته وایي طلاق واقع دی، وایي دا ما په غوسه کې ورکړی دی. موږ ورته وایو طلاق خو یې په غوسه کې، په رضا په خوشحالۍ کې څوک طلاق ورکوي چې ښه به خوشحالې ښه په طبیعت کې به ناست وي او بیبي به ورله چای راوړی دی به ورته څه وایي چې زه ته په ما طلاق داسې خو څوک طلاق نه ورکوي. دا خو یې د غوسې حالت او د جنګ حالت. نو ته چې کور ته ننوځې نو سلام ورچوه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بچو ته وایې سلام ورچوئ. نو څو پیرې چې ته او بچي دنده کېږي او دا سلام ورچوي نو څومره دعاګانې ته د کور دپاره کوي. په دې کور په دې خلقو د احسان دی، احسان. دې کور کې به امني، دې کور کې به چینی او دې کور کې به سکونی، دې کې به جنگ جګړې نه راځي، دې کې به ښکلی امن د مینې او د محبت کورونه به د خلکو جوړ شي. خو که مونږ په دې باندې لږ عمل وکړو، بل چې مونږ او تاسو د یو بل سره مخامخ میلاویږو چې وایو چې السلام علیکم ورحمت الله، رالی او لاړې او ښه چارې دا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام د بنده سره وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به داسې سلام وکړو د چا سره معانقه هغې پورې به یې لاس نه لرکو چې څو پورې به هغه نه ورکړي، هغې پورې به یې مخ نه اړو چې څو به دې بنده مخ نه وړو. نو یقین وکړه خو داسې سلام شروع شو نو د نفرت ته هواګانې به والوځي، د امن فضا به راشي، د خوشحالۍ هواګانې به والوځي چې هر سړی د سړي سره داسې جوخ سلام وکړي السلام علیکم، دا لاس یې ورله لږ داسې نیولي او مخ ته ورته هم نیغ نیغ ګوري. یقین وکړه دې
سره محبت پیدا کی د نفرت هواګانې به والوزي د مینې او د الفت او د محبت فضا به قایم شي نو د سلام مانم په حقیقت کې تاغي بنده ته دعا وکړله چې الله دې د هر قسم شرورونه محفوظ کړه ناغه وی وعلیکم السلام ورحمت الله پتا دې سلامتی پتا دې الله رحمتونه وروړي پتا دې الله برکتونه را نازل کړي هم دواړو ذکر وکړو هم دواړو یو بل ته دعا وکړله د الله نوم یاد نو دا سلام چې دی دا د امن پیغام دا د معافی پیغام دی بل دیکھ یو فائدہ بلم چې ته وایې چې السلام علیکم مطلب دا دی چې زما د طرف نه تا ته امن دی زه تا ته اسم نه وم هغه بل وایي وعلیکم السلام زما د طرف نه تا ته امن دی ایس درته نه وم نو دا د بل د طرف نه د امن او د سلامتیا پیغام هم دی چې ما نه مه ګبراوېږه زه تا ته اسم نه وم السلام علیکم سلام مې وروانه ومې درته نه وي چې پتا دې سلامتیی نو زما د طرف نه به تا ته هېڅ قسمه ضرر او مشکل نه دررسي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بم د هر چا سره د درگذر معامله زنانه ورته غوښه کې زخر میله وکړل هغې غوښې نه یې څه حصه وخوړله بیا پې خبردار شو بیا یې هغه زنانه معاف معلومه شوله او زخر یې ورته روړ غوښه کې میله وکړل بیا یې ورسره هم د درگذر معامله بیا یې ورته هم د معافۍ اعلان وکړو د درگذر معامله یې ورسره حدیث مبارک کې راځي وی تاسو رحم کوئ نو الله وی زه به په تاسو رحم او تاسو خلقو ته بخنه کوئ نو الله به تاسو وبخي ته عفو کوه ته بخنه کوه نو الله وی زه به ته وبخم ته رحم کوه نو الله وی زه به په تا باندې رحم نو مونږ او تاسو ته د رحم او د معافۍ حکم چې مونږ بنده معاف کو معافي ورته وکړو نو الله به مونږ او تاسو معاف حدیث مبارک کې راځي من اقال مسلما اقال الله عسرته یوم القیامه چا چې د یو کس سره اقاله وکړه اقاله دی ته وایي یو دکاندار سودا سیز پچا خرڅ کړی دی سامان کپڑا بل سیز هغه سیز د وړو بیا یې واپس راوړو دی دکاندار ته وایي دا زما نه دی یا وختي مې خوښ اوس مې نه دی خوښ به هر صورت ستومانه یم په دې سودا باندې دا مې واپس کړله موسم یې نه دی تلی خرابه کړې نه ده روغ په روغ یې هغه څیز تا له راوړوي دا واله زه اوس ستومانه دا دکاندار ورته وایي راکړه ستا څو پیسې وي هم په دې حق خپلې پیسې وله واپس کړي ورې اقالې دپاره شرط ثمن اول دا نه چې پیسې تې نه کټ کړي پیسې تی کټ نه کی حق خپلې پیسې ورته حواله کی او هغه څیز تې نه واپس واخلي دې ته اقاله وایي نو حدیث مبارک کې راځي من اقال مسلما چا چې اقاله وکړله د یو مسلمان سره واپس شوی څیز هغه راوړو او د قیمت ورکو هغه څیز یې تې واغست حدیث مبارک کې راځي من اقال مسلما اقال الله عسرته یوم القیامه رب العالمین وای چې دا بنده مال راشي په ورځ د قیامت زه به درته وایم چې تا د یو مسلمان سره اقاله کړې وه نن زه تا سره اقاله کوم تا هغه نه سودا واپس اغستې وه نن ته ماله دا ټول ګناهونه راکه او نو د دې په بدله کې ته جنت ځه ما نن تا سره اقاله وکړله چا چې د یو مسلمان سره اقاله وکړله ته د مسلمان سره اقاله کوه او نیت دا ساته چې یو ورځ را روانه ده ما سره به الله اقاله وکړي نو هغه به ډېره قیمتي ما د سودا واپسې وکړله او الله به ما نه ګناهونه والي او د ګناهونو په بدله کې به الله وایي ورځ د محشري زه به د دې سړي سره اقاله وکړمه چې دا ګناهونه دې ما ته راوړه دا ګناهونه راکه د ګناهونو په بدله کې مو ته جنت واړه